وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا میاشت داسې ده چې په دې کې الله تعالی توفیق ورکړی وي، مالی صلاحیت حیثیت وي، نو الله په عبادتو کې یو رکن په هغه باندې فرض کړی دی چې څنګه مونځ فرض دی، نو داسې په هغه باندې حج هم فرض دی. حج یو داسې عبادت دی چې په هغې کې انسان خپله بندگی الله ته ښکاره کي او د عشق یو مظاهره الله سره وکړي، او الله ته وایي چې یا الله زه خو هیڅ نه یم، د کفن په 2 ټوټو کې تا ته ولاړم او 2 کپړې مې په وجود باندې دي چې څنګه په کفن کې سلای نه کېږي داسې په دې کې هم سلای نشته، او الله خپل د ګناهونو استغفار توبه درته کوم چې ما وبخې، او ستا د رضا د سبب دپاره ما مالم جمع کو دلته راغم، خپل کور اهل و عیال هر څه مې پرېښه تا ته دلته ودرېدم، الله ته د قبولیت فیصلې وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې بیت الله تعمیر کو، الله تعالی ورته فرمای اذن فی الناس بالحج، وی خلکو ته اعلان وکړه چې خلک دلته راشي. 15,000 کاله مخکې دا اعلان شوی دی، او ی الله خلک به څنګه راځي؟ وی ته اعلان وکړه خلک به ډلې ډلې دلته راشي. اعلان په هغه وخت کې کیږي او خلق چې کم خلق چا تلبیه आवाज ورکړي وی علما لیکي وی دا هغه اذان دا هغه د خبره جواب د خلقو دا تلبیه ده چې چا دا تلبیه ویلی وی نو هغه به د پس خامخازي هغه بال تزان رسي. حضرت ابراهیم علیه السلام طرف نه دا فرضیت راغه، د بیت الله فرضیت مخ کې نموزه ک چې ډیر شی انبیاء هم د دې حجونه کړی دي. د حضرت آدم علیه السلام بارک راضی وی سلويخ حجونه هغه پیدا د هندستان نه کړی دي، دلته راغلی دی. دا شانتی نور انبیاء او یا زر انبیاء د بیت الله طواف کړی دی، د دې حجونه کړی دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په 9 هجری کې چې کله حج فرض کیږي خپل نه دی تړلی، حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته حکم ورکي، ابوبکر صدیق صاحب لاړه حج وکړو، هغه ته احکامات خي. په 10 هجری کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل حج کوي، چې کله حج کو دی ته حجۃ الوداع ویل کیږي. ځکه د دین پس بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بل کال حج نه دی کتلې، هغه به وفات شوی، د دنیا نه رحلت کړی دی. نو حج یو فرضی رکن دی، جانی عبادت ته، مالی عبادت ته، جانم پکې شاملېږي، مالم پکې شاملېږي. او حج په هغه کسانو باندې فرض دی کم سړی سره دومره مال وي چې هغه په بیت الله تتلی شي او هغه سړی واپس هم راتلی شي، د لارې خوراک خرچه او د بچو خرچه د سره. ضروریت دا نه دی چې یو سړی وی زه بچی له واده کوم، مال مې جمع کړی دی، پیسې مې جمع کړي دي، کور به جوړوم. نه، پیسې در سره دي که کور دې په جوړ کو تا نه د حج فرضیت ختم، او که در سره پیسې دومره وي چې تلی شي په ته به اول حج کې. بعض خلکو په ذهن کې یو بله خبره پرته ده، وی چې الکان وی په الکانو باندې حج نشته، چې کم یو الک صاحب نصاب وي د بلوغت نه پستا نو په هغه باندې حج فرض دی، هغه به حج کوي چې هغه سره دومره مال وي. نو دا حج فرضیت حدیث کې را دي، روایت کې را دي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو سړی طاقت لري، استطاعت لري د حج کولو، او دې حج لاړ نشي، وی دې به یا یهودی مري یا به نصرانی مري. نو علما د دې لیکي وی هغه په دې باندې سم اعتقاد او یقین په نو، ایمان په پخته نو، مضبوط ایمان په نو، نو د حشر به هغې سره کیږي. او بعض خلک د نور ملکونو شوقونه کوي او بعضې پکې بانی کوي، ویره وی مور او پلار باندې هغې حج نه دی کړی چې زه لاړ شم نو خلک به راته پیغور راکړي، دا غلطه خبره ده.
چې پتا فرض دی تو کا الله در کې صلاحیت اخی دی بیا د مور او پلار بوزا. بعض خلک نور ملکونو ته چکرو لذي، څوک لندن ته ځي، څوک امریکې ته ځي، څوک دوبۍ ته ځي او هغه دلته نه ځي. نو دا تړپ پکار دی، تړپ ځان کې راولئ، الله تبارک وتعالی به درته دا کور خامخا ښیي. بل یو بنده داغه باره کې کته لیکلی شوی مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي وی یو پیره مې وکته وی یو معذوره سړی په لاره باندې روان دی او معذوره دی او ځان په دې ځمکه راکاږي وي زما د کور مخې ته تېرېده. ما ورته وی ته دلته څه کې او سله روان ډېر په مشقت کې ګرمي چې کله سړی ووی نو د ده په مخ د ګرمۍ آثار وي او په هغه باندې هغه تکاوټ تکالیف وپې. ما ته وی د حج میاشت شروع کیږي وي حج له ځان رسوم. وی ما ورته وی ما سره آرام وکړه. اته وی سفر راته ډېر اوږد پاتې دی، لاره ډېره زیاته لرې ده او نشم پاتې کېدی زه ځم. وی ما ورته وی ایسار شه زه به سورلی درله درکم. وی راته داسې برن برن وکته. راته وی کم سړی چې مجرم د خپل آقا نو هغه غلام آقا ته چې وړاندې کیږي نو هغه به په سورلی وړاندې کیږي، که هغه به په عجز باندې ځان په ځمکې سره لګوي او خپل آقا ته به وړاندې کیږي. مې خبره خو دې ټیک ده چې کم یو سړی مجرم جرم یې کړی وي، ګناه یې کړی وي نو هغه به ځان ښکته کوي، ذلت کې به ځان راولي، مشقت کې به ځان راولي. وی چې زما د دې آقا په ما باندې ډه خفه شي نو وی زه ځان داسې ذلیله کوم آقا ته ځان مشقت کې راولم چې زما آقا ما ته متوجه شو زما ګناه معاف کړي. نو یا سړی روان شه. مالک ابن دینار رحمه الله فرمای وی اتفاقا په دې کال باندې الله تبارک وتعالی وی زما د حج بندوبست هم وکړم. وی کله چې زه لاړم نو وی اومې کته جمرات شیطانان چې خلک کولی وي، شیطانان چې کله په آخرنۍ روز باندې وویشتلی شو حج مکمل شه وی خلکو قربانیانې کولی وي، یو کس دی ټول خلک تېنه راتو دي. وی زم ورغه مودرېدم ما وی چې څه چللی وي مکه یو معذور هلته کې ولاړو وي او دعا غواړي. وی یا الله وی ستا مجرم راغلی یم. وی نظر می ته وکړو وی بیت الله می وکته، حجر اسود می وکته، مقام ابراهیم می وکته، طوافونه می وکړه، د صفا مروه سعی می وکړه، مینا ته لاړم، مزدلفې ته لاړم، عرفات ته لاړم، جمرات ته راغم. الله ستا ټول حکمونه می ومنل چې کم د حج فرضیت حکمونه هغه می وکړه. الله ډېر غریب یم ما سره څه نشته. ټولو خلکو کې کم چې دلته دي دې کې د قربانۍ صلاحیت شته، ما کې د قربانۍ صلاحیت نشته. الله وی ته د دې قرباني په زناور باندې قبلې او زما قرباني په ځان باندې قبوله کړي او ما واخلې زه درته د خپل ځان قرباني پیش کوم. وی دا دعا چې کله وکوي لاسونه اوچت که په شا باندې تله او ملته کې وفات شي نو د هغه تړپ وي عشق وي د الله د کور. بعضې خلکو کې هغه تړپ نه وي، ویره وي الله مې نه غواړي نو ته الله نه وغواړه چې الله دې څنګه نه غواړي. چې کم شیز د انسان طلب زیات نو الله د هغې اسباب مهیا کوي. حسین احمد مدني رحمه الله بارک راځي وی کله به چې د حج ایام شو دی به ډېر زیات بېچین و پریشانه به و سرګردانه به و، کله یو خوا منډې کله بل خوا منډې. نو آخره کې دا تړپ یې دومره زیات و وی چې الله د ده داسې اسباب مهیا کوي چې 18 کاله د په مدینه منوره کې د حدیثو درس که بیا ورته مدني ویلېږي، حالان کې مدینه کې نه دی پیدا شوی په هندوستان کې دی، خو چې الله د قبولیت فیصلې کوي هغه بیا دا شانتي. حدیث کې راځي وی کم سړی حج وکړي د الله تعالی د پاره او وی پدې کې دی لم يرفس ولم يفسق، څه فضول خبرې پکې ونه کي او نه پکې بد کلامیانې وکړي، نه پکې څه ګناه وکړي. وی کیوم ولدته امه، وی دی چې کله واپس کیږي داسې حالت کې واپس کیږي چې څنګه یو ماشوم د خپلې مور نه پیدا شي هغه د ګناه نه ټول پاک وي. په بل یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من خرج حاجا یرید وجه الله، وی کم سړی چې حج لروته اراده وکړه محض د الله رضا د پاره نو وی فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وی الله د ده مخکې وروستي ټول ګناهونه معاف کړي ځکه وی دی زما رضا د پاره راوتی دی. ډېر لوی عبادت دی حج.
په بل یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما امعرج حاج قط وی حاجی سړی بتا چرتم غریب نه کتلې ګوره چې کم سړی حجونه زیات کوي عمرې زیات کوي نو الله بدا سړی چرته غریب کوي نه. په یو بل حدیث کې راځي العمره الى العمره کفاره لما بینهما وی یو عمرې نه بلې عمرې پوری وی مس کې چې دا څومره وخت تیر شوی دی وی دا د دې سړي د ګناهونو کفاره ګرځېدلې ده مطلب کده د ګناهونه مشي الله د ګناهونه په دې کې معاف کی. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او مقبول شوی حج وی د دې بدله ګورې نشته صرف جنت ته الله بددي بدل کې انسان لپاره آخرت کې جنت ورکي. په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الحاج والعمار وفد الله وی دا الله تعالی چې کم ملمان دي وی هغه کې یو حجی دی او یو معتمر دی کم سړی عمره کوي کم سړی حجی دی نو وی دا عمره کون کې دی ان دعوهم وی چې کله دې دعا وکي او جابهم الله د دعا قبول کړي و ان استغفروه غفر لهم او کله چې دې استغفار وکي او الله د دې د وجنه د ګناهونه معاف کړي او د توبه قبول کړي. وفد الله ثلاث په بل روایت کې راځي وی دا الله ملمان درې قسم دي وی یو الغازی یو غازی سړی دا د الله ملمه دی والحاج او یو حاجی سړی والمعتمر او کم سړی چې حاجی دی او معتمر دی عمره کوي وی دا د الله تعالی ملمان دي. کله چې یو ملمه چرته لاړ شي نو داغه ملمان نوازی کیږي کنه ذهن ته خدا خبره راځي چې مونږ د الله ملمانی او حرم ته لاړ شو او ملمه چې کله چا کر راشي نو د هغه عزت کوي احترام کوي او ملمه چا کرزي ملمه هغه خلکو کرزي چې کم خلک د هغه عزت کوي هغه سره مینه کوي که یو سړی تا ته سپک سپورې وي بدرد وي نو ته به د هغه ملمستیاو کې په لاره به در باندې د هغه شکل هم بدلږي او چې الله سره مینه ساتي الله سره محبت کې نو الله بتا خپل ملمه جوړي خپل کور ته به را بلی او چې کله خپل کور ته دی راو بلی نو د ملمستیا دا د چې هغه د پاره سہولیات جوړ کی خوراک سکا کولا ورکی او چې خلک لاړ شي بیا چکرې وي د بیت الله د صفا مروه چکرې وي نو دې کې علماء ډېر خپل خبره کړې ده وی کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د علمیت یو نور ورک چې هغه د اسماء د شیزونو نمونه ورته خودل وی فرشتو چې کله دا وکړه هغه ورته سجده وکوي هغه د شکر د وجنه د بیت المعمور طواف شروع کو چې کله د بیت المعمور طواف شروع ک نو الله تعالی ادا ډیره زیاته خوښه شو نو په دې وخت کې جبرائیل امین ته حکم کوي چې جبرائیل امین وی لاړ شوی د بیت المعمور نه بالکل خط د دې لاندې وی بیت الله جوړ کچ زما کور وی کله چې یو زما ملمه راشي که هغه مجرم وي که هغه ګناهګار خطاکار وي سعیکار وي وی هغه کس چې کله دلته راشي او زما د دې بیت چکرې وهي څومره طوافونه کوي وی څومره چې هغه قدمونه تاوي په هر یو قدم باندې به دې سړي ته لس نیکۍ ملاویږي اجرونه به ملاویږي ګناهونه به معاف کیږي درجات به بلندیږي چې څومره چکرې زیاتې دومره به نظر راضي کېږم. دا د الله طرف نه مونږ له یو انعام او یو تحفه ده نو چې کله یو ملمستیا لذي نو مونږ بیت الله ته سو کم لاړ شي د الله تعالی ملمانوي او الله تعالی د دې بندگانو ډېر خیال ساتي. قاضی عیاض سے فرمای کتاب الشفا کې دا واقع نقل کړی دا سعدون حولانی رحمه الله دی فرمایي په یوزه باندې دا قبیله کتاما دی په یوزه باندې حمله کړه هغه ځای کسان ډېر زیات شهیدان شو چې کله شهیدان شو پدې کې یو کس پروت او 15 ورځې په اور کې خو هغه نس وزیدو خلکو وی څه چل شوی دی نو سعدون حولانی رحمه الله لراغه هغه وی دې کس درې حجونه کړی دي وی ماته یو حدیث را رسیدلې دی وی یو سړی چې کله یو ځل حج کو وی د فرضیت پوره کو وی دویم ځل چې حج کو وی د قرض ورکا او وی دریم ځل چې حج کو وی په د باندې اور آرام دی کاغه د دنیا اور دی او کاغه د آخرت اور دی وی دې بنس وزي الله تعالی چې چا کې صلاحیت خي چلا دا استعداد طاقت ورکینو هغه کسان لپاره ده چې هغه حج کی. علی ابن معاون رحمه الله بارک راضی
وی دی به حج له چې کله لاړه نو وی بعضې وخت کې وی دی چې یو ځل لاړو ډېر ضعیف شوی په مسجد خیف کې د آرام وکړو نو په دې وخت کې وی د خوب وکته وی خوب کې ګوري وی چې الله د چا حج هم نه دی قبول کړی سوای د شپږو کسانو نه چې معلومات یې وکړو څومره کسانو حج کړی دی وی 6,00,000 کسان راغلي دي اوهو سړی پریشانه شو بیا چې کله خوب ګوري ورته وی 6 کسان وی د دې شپږو د وجې نه الله د یو لک په یو باندې د 1,00,000 کسانو حج د دې وجې نه قبول که نو معلومیږي دا چې کله د یو کس حج قبول شي د هغه د وجې نه الله د ټولو قبلوي نو په دې کې خو ډېر نیکان ډېر زبرګانې نو وی ما 50 حجونه کړي دي دی وی علي محمد وی کله چې یو ځل لاړم نو حج مې وکړو نو وی ما وی یاره وی پلار له مې کړی انبیاو له مې کړی صحابو له مې پکې کړی وی رشتهدارو له مې کړی وی یو ځل مې الله په دې حجانو کې چې د چا حج نه وي قبول شوی دا زما حج هغه ته وروبخې وی خوب کې مې وکته وی چې ای علي وی ته دومره سخي دومره لوی سخي چې چا حج نه وي قبول شوی هغه خپل حج ورکې نو وی چې کله دا راته الله وی وی الله راته وی زه وی ستا د وجې نه وی د دې ټولو وی ما مغفرت وکړو د ټولو حج مې قبول کو حج یو لوی عبادت ته مختصر شانتي طریقې ذکر کوم اکثر چې خلک لاړ شي بیا هغې په غفلت کې پروت په طریقې نه پوهېږي حج له چې کله څوک اراده وکړي دا فلایټونه هم شروع دي نو دلته نه چې کله ځینو اسلام آباد نه اوس فلایټونه دي نو دی به احرام وتړي اسلام آباد ایرپورټ نه 2 رکعاته نفل لیو کې د احرام جاس کې چې کله کینو نو بیا د نیت وکړي حج په 3 قسمه دی یو حج افراد دی یو قران دی یو تمتع ده مونږ اکثر حج تمتع کوو حج افراد دی ته ویل کېږي چې هغه زیاتر سعودي والا خلک کی چې صرف بس د حج احرام وتړي حج قران دی ته ویل کېږي چې د حج او د عمرې احرام په یو ځای وتړي خو چې کله مو تړلو بیا په 15 ذی الحجه کولاوي هغې نه مخکې نشي کولاولی که عمره مو کې بیا به هغه احرام کې وي دریم قسم چې کم زمونږ د پاکستان خلک او اکثریت خلک دا کې هغې ته حج تمتع ویلی کېږي دلته نه د احرام وتړلو لاړې عمره دې وکړه عمره داسې چې کله جاس کې کېناستې نیت دې وتړلو لاړې مطاف ته بیت الله شریف طواف دی وکړو 2 چکرونه دی ولګول 2 رکعاته دی وکړه د هغې نه پس ته به صفا مروه کې سعی وکړي صفا نه به شروع کې په مروه به ختمې دا 2 چکرې به ووې کله دې چې دا وکړو نو بیا به ویښته واړه کې یا به سر گنجې کې احرام به کولو کې چې څنګه عام خلک ګرځي ته به مو ګرځي بیا به دې نه پس چې کله اتم ذی الحجه راشي اتم ذی الحجه ماسخوتن ټیم کې نو ته به تیارې شروع کې په دې وخت کې به ته احرام بیا دوباره وتړې په اتم ذی الحجه باندې به روان شي سحر داسې دا نور خاته نور چې کله روخیږي نو د دې نه پس ته به روان شي ته به لاړ شي او منا ته به لاړ شي منا کې به ته هلته کې دا 5 منځونه به کې د غرمې مازیګر ماښام ماسخوتن او د بلې ورځې سحر کله چې دا منځونه وکړي نو په 9 ذی الحجه به بیا ډایرکټ لاړ شي عرفات میدان ته عرفات میدان ته چې کله لاړې نو دا یوم عرفه د دې ته د عرفې ورځ ویل کېږي زوال نه مخکې به ځان رسې هغې نه مخکې چې لاړ شي سړی لږ ارام وکړي نو د زوال نه پس ته دا وخت شروع کېږي دا لږ مخصوص وخت دی نو په دې کې به دا منځونه ټیم به دومره اوږد کړي چې د غرمې او د مازدیګر منځ به یو ځای وکړي کله دې چې دا منځونه وکړه نو په دې وخت کې بیا به ماښام بانک چې کله ووایي مونځ به نه کې هم په دې عرفات میدان کې نو مونځ به نه کې ته به واپس را روان شي دا مزدلفه ده واپس به ته را روان شي عرفات میدان ته کله چې عرفات میدان ته راشي په دې کې به 2 منځونه یو ځای کې ماښام او ماسخوتن اول به ماښام منځو کې بیا به د ماسخوتن منځو کې ورپسې به سنت او بیا وتر هم وکړي دلته به دا شپه تېره شي کله چې دا 9مه شپه دلته تېره شوه نو سحر د نور راختو نه پسته سحر مونځ خلکو کې نور راوخیږي ځان سره خلک کاڼي راغونډ کړي نو بیا به ډایرکټ ځي مینا ته چې کله لاړې نو په هغې کې به یو شیطان بغټ اولی چې کم ته جمر عقبا ویلی کېږي 2 کاڼي به اولی د هغې نه پس په بیا پتا باندې لازم دا وي چې قرباني به وکړي ځکه په دې کې قرباني واجب ده په دې حج تمتع کې چې قرباني یا خپله کې یا چرته داسې اعتمادي خلک یا کمپنیانو والی چې هغې درته کم ټیم درکړي چې په دې به ستا قرباني شوې وي د هغې نه پس ته بیا سر وخوری وه
او بیا احرام کولو که د احرام د پابندیان نو وته. په دې کې بیا یو بل کار دی چې هغې ته طواف زیارت ویلی کېږي. نو هغه طواف زیارت په کپړو کې هم کولی شي، طواف پکې او د صفا مروه سعی به هم کې. نو هغه په 10 هم کولی شي، په 11 هم کولی شي، په 12 هم کولی شي. او بیا چې کله دا 2 ورځې نورې دي، د 11 او د 12، نو بیا په دې کې به د زوال نه پس، د غرمې زوال نه پس ته به ته دا 3 واړه شیطانان اولی وکاڼي په 2 ورځو باندې، چې کومو کسان نه په 11 یا په 12 کې پاتې شه، نو هغه په 14 هم کولی شي. او که کومو کسانو زوال نه مخکې وکړو، نو هغه به زوال نه بعد بیا هم کوي. نو چې کله دا وکړي د حج پابندیان ختم، د سړي حج شي. نو دا یو مختصر شانتي طریقه وه. الله دې موږ له په دې عمل توفیق راکړي. الله